بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعد كل معلوم لك واخترب دوستانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش نو وروسته چې کوم نه کله د پیغمبر صاحب ته وحی شروع کیږي هغه یو څو حالات په نن ذکر کیږي او داغي حالات او کیفیت په نن ذکر کیږي. پیغمبران چې دی خو اسیم د شرک او کفر نه کوم دی خدای پاک ساتلی دي، بلکې پیغمبران خو اعلی او چت مقام والدي. نفس انسان چې دی په ډوکواله کې پیدا کیږي نو داغه احادیث مبارک باغې کې داسې دال را دي چې هر یو ماشوم چې پیدا کیږي نو هغه په فطرت اسلام کې پیدا کیږي. نو بیا که مور او پلار يهوديان چې يهودي تی جوړ کی، که عیسایان چې عیسائی تی جوړ کی، او که مجوسی چې مجوسیان تی روح کی، مطلب دا جوړو کې ماشوم پیدا کیږي نه فطرت اسلام کې پیدا کیږي. نو چونکه چې نفس انسان په فطرت اسلام کې پیدا کیږي نو پیغمبران خو واقعي چې کوم دي سړي هغه چې داغینه خو د هدایت هغه چشمه او د هدایت هغه رڼاګان داغونه خوريږي، هغه بخامخه داغي په هدایت باندې واقعي چې کوم دي کفر د نفرت خامخا کوي. چونکه دلته به د وحی چې کوم دي هغه شروع کیږي نو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې اولنې چې کله وحی شروع شي ونه داغه د رښتیا خوبونه چې کوم دی هغه شروع شي او فرمایي کنه چې اول ما بدأوا به رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی رؤیا صالحه في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. مطلب عائشه بیبي فرمایي چې پیغمبر اسلام ته چې وحی شروع شي نه اول خوبونه رښتونه وته شروع شي چې پیغمبر اسلام به د خوب کې سوري د نو سحر وختي به کوم دی د نور پشانې باغ رښتیا شروع نو دا رؤیا صالحه چې کوم دی دا راضي پیغمبرانو ته خو دا مطلب نه دی چې بعد یو کس هغه ته رښتیا خوبونه راشي، لکه اکثر پر انسانانو کې بعد کسان دا چې دا خوب رښتیا کیږي، ځانو کې داسې دي چې سب خوب کې سړي دل نو ډایرکټ چې کوم دی او ته رښتیا شي په خوبونه کې بیا دا غي سار ذکر کوي چې دا خو ما په خوب کې ارسل دیو. نو رؤیا صالحه صادقه چې کوم دی دا سړي چې دا د الله تعالی طرف نه سره یو قسم لا مهرباني و سره هر څه حالات کې کوم دی هغه ته خي. دا مطلب نه چې انسان رښتیا خوبونه ویني او د سحر لپاسيږي او کار رښتیا شوی دی چې زم پیغمبر ما، بلکې نه پیغمبري ته نه مليږي. پیغمبري دا د کسبي شی نه دی چې انسان ډېر مهنت وکړي نفلونه ذکر اسکار وکړي د پیغمبري چې کوم دی ملو شي، بلکې دا د خدای پاک د طرف نه چې کوم دی یو مرسته ده، یو پیرزونه ده. او المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې د دین ورستو چې کله پیغمبر اسلام والسلام د وحی شروع کېدنو د ثم حبب الیه الخلاء وكان يخلو باخغار حراء. نو پیغمبر اسلام والسلام به یوازیواله خو خو بیا تر دې پورې چې پیغمبر اسلام غار حراء تللو الته کې اعتکاف وکړو. نو په هغه اعتکاف کې پیغمبر اسلام والسلام روایت کې دا سره دی کړه وای پیغمبر اسلام چې کم د اعتکاف کول نه د روزي میاشوا او د روزي میاش کې ولسم تاریخ باندې چې کم دی وحی هغه شروع شو او بعد علماء کرام چې کم دی هغه 27 رمضان مبارک خي. خو لهدا په دغه ټیم کې د پیغمبر اسلام عمر مبارک سلويخ کاله او شپږ میاشتې د پیغمبر اسلام عمر. د پیغمبر اسلام باندې څنګه وحی شروع شو جبرئیل اسلام راغی په غار حرا کې پیغمبر اسلام ناستو. جبرئیل اسلام راغی فرشته وا پیغمبر اسلام باندې سلام وکړو، پیغمبر اسلام ته فرمایي چې اقرا اولولا. نو پیغمبر اسلام ته فرمایي ما انا بقارئ زنه شم لوستله. نو په دې کې بیا اختلاف د علماء کرام دا دی چې پیغمبر اسلام فرمایي چې زل لوستله نشم. نو دې کې پیغمبر اسلام مطلب دا چې کوم لیکل شوی شی نو هغه پیغمبر اسلام نشي لوستله، خو چې پیغمبر اسلام ته کوم ولوستله شي نو هغه شی چې کوم دې سره هغه پیغمبر اسلام لوستله شي. یعنی لیکل پیغمبر اسلام لیکل شوی شی چې کوم دې پیغمبر اسلام نشو لوستله، خو ویل شوی شی چې کوم دې پیغمبر اسلام لوستله شو. نو دا ته فرمایل چې تا چې د سره وړي نو دا جبرئیل اسلام په کاغذ باندې راوړو یې په یو تخته باندې راوړو نو وته وی چې دي شي دا د علماء کرام دلیل دی. او دا نور علماء کرام چې فرمایي چې نه پیغمبر اسلام لیکل شوی شی چې کوم دې هغه لوستله شو، خو لیکل چې کوم دې پیغمبر اسلام باندې شو کوله. نو د هغه دلیل دانی چې پیغمبر اسلام باندې د وحی دومره دهشت او دومره یره په پیغمبر اسلام باندې رااله چې جبرئیل ته وی چې ای جبرئیل دومره یره دومره دهشت په ما باندې چې بده یره کې خود نه شم لوستله. نو دغه علماء کرام فرمایي چې پیغمبر اسلام باندې چې کله راغله او وحی بنادله شنو جبرئیل اسلام راغی وته وی چې ته ولولا. نو جبرئیل اسلام ته دی پیغمبر اسلام چې خلاصله نشم لوستل چې کوم دی هغه نه شم لوستله.
نو پیغمبر اسلام د جبرئیل السلام ولګي دا پیغمبر اسلام د خپل سینې سره یوځای کو او به جدا کو ورته چول ولا نو بیا په باندې را پرپې پیراغله یره پیراغلی او پیغمبر اسلام یې ځنه شون لسله نو جبرئیل السلام په دویم پیر بیا خپل سینې پورې یوځای کو پیغمبر اسلام او خزور ولا ورکو به ورسته پرې خو جبرئیل خو دوته چې اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم دا 15 آیاتونه سورې علق چې کوم دی وته تلاوت کړل پیغمبر اسلام آنن فانن چې کوم دی ټول آیاتونه هغه تلاوت کړل او وی ول وسلو چې ویل وسلو نو پدې کې علما کرام دا فرمایي دا صاحبان د نقشبندي سلسله چې کوم صاحبان دي د دین وجد چې کوم دی هغه ثابتې چې دا پیر سے خپل مرید ته چې کوم دی هغه ته فیض وترسي او هغه چې کوم دی سره هغه ته توجه وتکي نو دغه آیات دغه وحي چې کوم دی سره د دې واقعینه هغه دغه ثابتې او دین بیا ورسوم ان شاء الله بیا مخې تر چې پیغمبر اسلام د شي بعضی کرته باندې صاحب کرام خپل سینې پورې یوځای کړی دي او دا غي نورسو چې کوم دی سره هغه ته بیا هر څه وته ورتل بوته نو لہذا جبرئیل السلام چې راغی او لاړو او پیغمبر السلام خپل کور ته راغنو په یاره باندې راغی خدیجه بیبي چې کنه په کور کې ناشته او خدیجه بیبي ته وی چې زم میلونی ما په پرستان کې پټ کا ما باندې سور واچو او پیغمبر السلام د یخ نسم را پیدو انا کې د ګرمۍ ور دی خو پیغمبر اسلام باندې سم یخ راغله نو پیغمبر السلام باندې برستان ور واچو یو شیبل سي پیورو خو بیا په کې پیغمبر اسلام سم را پیدو سم ګرځیدو پیغمبر السلام چې کله طبيعت برابر شونه پیغمبر اسلام نه خدیجه بیبي وته فرمایل چې تا ارز وته کو چې سی چل شوی دی وای دا چې کوم دی او فرشتہ راغلی و او چې کوم دی ماته داسې آیتونه راوړل او چې کنه په ځان پر یو ځکه ټول حالات ورته ذکر کړل دا غي د وجنه په ما باندې یخ او ګرځون چې کوم په ما باندې راغی او د وحی چې کوم دی دا غي وزنم ډیر زیات سی وای از زید بن حارث فرمای کنه وای یو ځل پیغمبر اسلام پتون چې کوم دی په ما په پتون باندې لپاسه پروتو په دغه دوران کې جبرئیل السلام راغی او پیغمبر اسلام دی وحی ورکوله نو پیغمبر اسلام دومره درون شو او زما دا پتون دومره درون شي چې ما وی چې لکه دا پتون می مات شو دومره زور چې کم دی پغه باندې راغله او باز ټیم کې به کله وحی نازلې دا پیغمبر اسلام په اوخي باندې ناستو نو دغه اوخه چې کم دی سره دی به د وحی د بوج د وجې نه د دې درنوال د وجې د پزمکه باندې کې ناستو دومره زیات وحی چې راتله نو پیغمبر اسلام باندې دومره زیات ثقل په پیراتلو درنواله په هغه باندې راتل نو پیغمبر اسلام باندې درنوال راتلو نو پیغمبر اسلام ته چې څنګه وحی نازل شونه دی خدیجه بی فرمای چې ما وته چې نه یری کوم الله تعالی تا چرتم یو وادي چې کم دی نشي پر خو درځه کته چې کم دی قرضاله قرضې ورکه خپلوانو سره خپلولي پاله د یتیمانو خیال ساتي د غریبانو خیال ساتي د خلکو بوجونه چې کم دی غوړي او د میلمنو چې کم دی میلمستیا کې او د بیمارانو پرسي ته کم تکې ته بوسونه کې ته د خلکو سره خیر ته بخته پاک به یار او مددگار نه پری دی لهدا ته یری کوم چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه دوران راغی نو خدیجه بیبي په یو روایت کې را دي چې لاړو په خپل تر پسې ورقه بن نوفل پسې هغه ته وی خپل تر زوی پسې وته وی چې زما په خاون سره دا چل شوی دی چې دا څنګه تر دې په دغه ټیم کې وای دا نوفل ورقه بن نوفل ډیر زیات بوډا شو او د تورات او د انجیل عالمو نو ته وی چې بالکل دا هم هغه ناموس ته نه هغه فرشته چې هغه به عیسی علی السلام له موسی علی السلام له براتله نو خوشخبری زتا اورو چې پیغمبر اسلام والسلام د خدای پاک پیغمبري وکړه او خدای پاک وحی نازل کړه یو دا خبر را دي بل دا خبر را دي چې نه د اداس لړلو اداس چې کم دی هغه ته دا واقعي بیان کړه او په بل ټیم کې تر دي چې بوهیره راهب چې کم دی هغه ته دا واقعي بیان کړه خو مختلف روایتونه په دې کې را دي لہذا په یو روایت کې دا سیم راځي چې خدیجه بیبي یوازې لاړه خپل ترځي پسې هغه ته د حالت ذکر کړل په بل روایت کې دا راځي چې پیغمبر اسلام ځان سره مرګره کو لاړه وته چې دا سره د حالت ذکر شوی دي نو پیغمبر اسلام ته ورقه بن نوفل وتفوی چې اے پیغمبر اسلام مبارک ست تعالی خدای پاک پیغمبري درکړه خو کاش چې زستا په زمانه کې ژوند دی او مال عمر چې کوم دی تقاضا نه وي زستا په عمر په نبوت کې چې کوم دی په وخت کې زت تکړه وي ځوان وي نو ستا مې مرسته کړی وستا قوم به تا د کیل نه وباسي او تا باندې به سختي چې کوم دی شي واقعي پیغمبر اسلام ته په حیرانتیا صورت کې وته وکړل وای خازما قوم به ما د کیل نه وباسي بالکل ستا امتیان ستا قوم به تا خپل د کیل نه وباسي او تا ستا سره چې څوک مرګتیا کې هغه باندې هم ظلمونه ستمونه چې کوم دی به سیوا کوي خو کا چې زه ځوان وې او زه تکړه وې چې ما ستا مرسته چې کوم دی کړی خو ما سره ژوند چې کوم دی وفا نه کې زما سره لږ وخت پاتې دی نو دغه ورقه بن نوفل یو سور دی ژوند دی دا غین روس بیا د وفات شون لهدا